د ټولو نه اول خو تاسو ټولو ته زه د زړه نه مبارکباد درکوم. ډېر ډېر مو مبارک شه. وګوره څومره خوش قسمته خلک یې تاسو. پرون هم ستاسو په جومات کې ختم و او نن بیا ستاسو په جومات کې ختم دی. نو دا ستاسو دپاره ډېره زیاته د اعزاز او د خوشحالۍ خبره ده. د رمضان المبارک مطلب هم دا دی، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تاسو باندې روجی فرض شوې، تاسو ته روجی الله درکړي دي، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. او مخکینو قومونو باندې امتونو باندې هم روجې وي او دې دپاره تتقون چې تاسو د خپل رب نه ویریږئ او تاسو تقوا اختیار کړئ. که د رمضان مطلب دای چې صرف ډوډۍ به نه خورم اوبه به نه څښم نو بیا خو روژه ډېره اسانه ده، خو زما په خیال د تتقون مطلب هم دا دی چې موږ نن د خپل الله نه ویریږو. یره څه ته وایي؟ ای سبا بله ورځ اچانک فیصله د مرګ دی او قرآن ډېر په عجیبه شدت سره هغه مرګ بیانوي. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تا چې بل باندې د خورو ډیرې جوړ کا دغه شانتې به پتا هم واوړي خورې، اوازونه چې د بل د مرګي اورې دغه شان به ته د خپل مرګي هم واورې. عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته او ته لا خاندې، او یو زنده چې د مرده په قبر تیر شي دومره بسته نصیحت په دې دنیا. او په مزار مې داسې چپ ولې تیریږي، تورې خاورې خو آواز کولی نشي. ای دا خاموش قبرونه، دا قبرستان چې تاسو داسې تیریږئ که نه، لږ غوږ ونیسئ، لږ سترګې پټې کئ، لږ محسوس کئ که نه. دا خاموش قبرونه موږ ته څه ویل غواړي، تاسو ته پته ده څه ویل غواړي. په مزار مې داسې چپ ولې تیریږې، تورې خاورې خو آواز کولی نشي، تورې خاورې خو آواز کولی نشي. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت واخلئ، وګورئ، ختم کئ دا نفرتونه. موږ ته خو هیڅ فایده میلاو نشوه، دا ماما دی بیکاره دی، ټول عمرم دشمنی وپالله هیڅ فایده یې ونه کړه، ټول عمرم بغض او حسد وپاللو هیڅ فایده یې ونه کړه، ټول عمر دی جبې غیبتونه وکړل، تهمتونه یې ولګول، ګانې بجانې وویلې، هیڅ فایده حاصله نشوه. زما په خیال زمنګ او ستاسو د زندګۍ حقیقت هغه مرګ دی، دویم حقیقت د قبر زندگی، دریم حقیقت روز محشر دی. اے پولیسارات دی، وګوره، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ خَتْمًا مَّقْضِيًّا. څوک به لاندې پورې وغورځېږي، څوک به پورې وځي. ماوره په دې خیال چې تقریر دی او بیان دی، ته په دې خیال واوره چې ما ته خو نن زما د زندګۍ حقیقت بیانېږي که نه.
استاد غرزولو فیصله بکیږي او کنه ته به پوری وځې. دا سوچ پکار دی اوس دلته په ناسته ناسته باندې وامتازوا اليوم ایها المجرمون، مجرمان جدا شي نیکان جدا شي، نو ستا شمار به په مجرمانو کې کیږي او که په نیکانو کې به کیږي. دا سوچ پکار دی. ثم الیه ترجعون، تاسو ټول به خپل رب ته مخامخ کیږي. اے کله چې مخامخ شو سبقو دا سوچ پکار دی. اوس په دې ټیم باندې ما په خپل د خپل ژوند سپرلی سي زلی ما کرلی دی ازغی د ځان د پاره الله. دا سوچ پکار دی. الله ګیریم د ګناه په سمندر کې راوچت میں کا ډوبېږم مددگار الله. دا سوچ پکار دی چې الله تم راوچت نکی منگ بسکو، اللہ چی تم خپ کڑے نو منگ بسکو، اللہ چی دی سترگو ستا مخالفت کڑے دے و بد نظری کڑے دا نو منگ بسکو. اللہ چی ٹول اشپا دا پیس بک بد نظری، دا ڈرامو فلمونو بد نظری، دا ٹک ٹاکو بد نظری، بے حیائی و فحاشی اللہ نو منگ بسکو. اللہ چی ستا در میں کلا پریخو بے اسریشم اس پریشان گرزی گما بے یار اللہ. اللہ وسدتا سر میں روغ تزڑکی گی اللہ را پخلاشا بے لطایم بے قرار اللہ. اللہ زپویگم چی دخپل جوند کتاب پانو کی چی گورم نیکی نشتا ٹول اعمال میں دی بیکار اللہ. اللہ اللہ ما سر خسم نشتا دے، اللہ ما سر دا تحجد حسن نشتا دے، اللہ ما سر دا اعمال حسن نشتا دے، اللہ ما سر دا سجد حسن نشتا دے. اللہ اللہ نفس شیطان رالد زلستر گڑن دیکھڑی پتیارو کی امروان پا خطا لار اللہ. اس دل تا پدے ناست باندے پزڑکے خپل اللہ تا متوجہ شچے اللہ ستا حکمون بمنم. اللہ نور بتا نخپکوما، اللہ نور بستا دا حبیب محمد الرسول اللہ دا سنت و مخالفت نکوما. اللہ نور با دا بے حیائی مجلسنو تنظما، اللہ بد نظری بنکوما، اللہ بے حیائی بنکوما، اللہ فحاشی بنکوما. اللہ اللہ دا رمضان المبارک بہترین میاش دران نصیب کڑا، ختم دا کلام اللہ شریف دران نصیب کا. اللہ نندا فقیر عاجز بندہ ستا پدے کور کے نن تات سوال کے دا کلام اللہ شریف دا ختم پا موقع باندے دعا قبلی گی. اللہ اللہ نن دا فقیر ستانا ستا رحم غواڑی، ستانا ستا کرم غواڑی. اللہ قبر سخ دے زپوئیگم، زن کدن سخ دے زپوئیگم، میزان پولیسارات سخ دے زپوئیگم. خو اللہ منگ تا سخ دے نو تا تا خو سخ ندے. تا وعدہ کڑی دا چی زد خپل بند سرا دا اویاو موریانو نمزیات من کوما. اللہ پخپل گناہونو باندے فخر نکوما. دا عاجز فقیر بندہ اللہ دا رحمت پا صادر کے راون غاڑو جنت تے داخل کا. رمضان المبارک د مسلمان د پاره د عبادت میاشوا او تاسو لږ غوږونی سیدا زمنګ سحال له جمعات کې پتراو باندې جګړه پتراو کې جګړه دا تا تراوی وکړې او تا و نکړې تا دروازه بند کړو تا کولا وکړو یو بل پسې تمانچې رو باسه ډزه مړ کا خبره ختم. کاش چې دا غیرت تا په ختم نبوت استعمال کړي وي غافل مسلمانا.
کاش چې دا غیرت تا د دین او اسلام په دفاع کې استعمال کړی وې. ته خو په غیرت باندې مشهور وې، ته خو په علم او تقوا او زهد باندې مشهور وې. نن خلق د جهالت مثال ورکوي، نستانو مخلی. نن ته د بے حیايۍ په دلدل کې ډوبېږې روانې، څه چل در باندې شوی دی؟ کامیاب معاشره میلمه به ورکره راغی، ډیوه به یې مړه کړه، د غربت انتها و ده به ورسره هسې لاس ښکته کوو، میلمه به یې مړولو. موږ ته انسانیت ښودلی دی. د یو چیلي سر به په 2 کورونو به یې ګرځولو. دې ګاونډیانه به وي موږ کشته، دوی له ورکوي، موږ کشته دوی له ورکوي. واپس به هم هغې کور ته راغی. څوک زکات اخیستو والا نه و. د جهاد میدان و د تندې حالتو. یو ملګري وی ماله اوبه، مشکیزې والا هغه ته اوبه پیش کړې ښه، هغه ونسکلې، خوا کې بل وی ماله اوبه. هغه چې څنګه خولې ته کړې، خوا کې بل وی ماله اوبه. درې واړه د تندې په حالت کې دې دنیا نه رخصت شو. موږ ته انسانیت ښودلی دی. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. ستا اللہ تا سرد اویا موریانو نمزیات امین کئی، تا تا سپتا دا ہماری بے وفائی پر وہ اتنی وفا کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ دل تو کیا چیز ہے، ہم سینوں میں بھی اتر جاتے. تم چاہو تو صحیح چاہنے والوں کی طرح. زړه کې درد پیدا شي، بعضې خبرې وګورو واورو که نه، او بیا موږ دلته په دې منبر باندې کینو چې الله د دې معاشرې دا دردونه، الله ما ته داسې الفاظ راکړه چې زه د دې خپلې معاشرې اصلاح وکړم، د دې خپل نوجوان اصلاح وکړم. بربادۍ طرف ته روان دی. ته به مړې، ستا ټیک ټاکې به خلک ګوري، ستا بې حیایي به خلک ګوري. اے خورې که نن ستا په سر باندې د بیبي فاطمې د حیا صادر په نظر نه راځي، نو موږ ناکام یو. دا د ګناهونو دلدل به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي. دې غفلت او بې حیایي زموږ معاشرې بربادې کړې، زموږ مدرسو ته نقصان ورسولو، زموږ جومات ته نقصان ورسولو. وګوره خاندانونو کې، کورونو کې توڑ پیدا کړی دی، زموږ د سجدو نه حسن ختم کړی دی که نه. وګوره جومات ویران پروت دی. زه د دې خپلو امامانو ملګرو نه پوښتنه کومه، ما ته مولانا صاحب د سارې په مانځه کې 2-4 نمازیان، ټوله دنیا د غفلت په خوب وده فی جنات یتساءلون. اے اہل جنت به تپوس کوي عن المجرمین، دې مجرمانو نه ما سلککم فی سقر، تاسو ولې جهنم ته روان یئ؟ د دوی چغې، د دوی فریاد، د دوی جړه قرآن بیانوي. دوی به ورته جاړي لم نکو من المصلین، موږ به مونځ نه کولو. امور غریب ہے، د سارے مونځ ته نه پاسئ، وی خوب یې خرابېږي. اے مورې تا ته څه پته ده؟ کاش چې ته پوه شې په دې خبره باندې چې د یوې سجدې د نه کولو نقصان څومره دی. اے مورې کله نه چې تا تربیت پرېښی دی، هغه موبایل په لاس کې واخیسته،
کله چې تا فکر پرې خېده هغه بے حیاي قتلو کې مصروف شو، ډرامو فلمونو کې مصروف شو. اے مورې سوال درته کوما که الله درته بچی درکړی دی جوړه شه د شیخ عبدالقادر جیلانی د مور هغه فکر د خپل زندګۍ منشور وګرځوه. اے دنه به د معاشري ښکلی انسان جوړ شي، دنه به د معاشري ښکلی انسان جوړ شي. ستاسو بچی به سبا بله ورځ په دې مصله باندې ولاړي، په دې منبر باندې به ناستي او قال الله او قال رسول به بیانوي انشاءالله. الله درته ښکلي علما درکړي دي، ښکلی مولانا صاحب یې درکړی دی، د هغه مدرسه ده، راولئ خپل بچي ورسره کښېنوئ. دا کاریګر دي نښه پې وکئ باقاعده. کم بچی د مدرسې په ماحول کې دی او کم بچی موږ د دنیا ماحول ته پرېښی دی. غټ موبایل هم ورله په لاس کې ورکړی دی چې څه دې خوښوي هغه کوه، نښه پې وکئ باقاعده. انشاءالله مدرسې والا بچی به ستاسو تابعداري. د مرگ و د جو نسبت نہ لگی، صبح کا بولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے. اسم وقت دے ربیدار شی، سانس ہے تو چانس ہے، دن پا تخت دے نو سبا پا تخت دے نسبت نہ لگی. سوک د خاوروی روح پورته کی تخت ورکی، کله کله د تاجدار خاوری په سر شي. اے د چا خوخیږي نه چې کومه جوړه واغوندم. څوک په کفن پسې حیرانه په تختو پراته دي، داسې نظر واچوئ په دې معاشره کې، داسې به څوک هغوی ته به ضرورتي، ستاسو مدرسې ته به ضرورتي، ستاسو جماعت ته به ضرورتي. اے په دې ګاونډ کې به چېرته کونډه ابوي، د هغې به یتیمان بچی کنا اغوی ته به ضرورتي. که مشرانو سره دا احساس نشته دی، د عهدیدارو سره احساس نشته دی، که د هغه مالدار خلکو سره احساس نشته چې الله ورله مال ورکړی، دولت یې ورکړی، خو په بې حیایۍ باندې او په فحاشۍ باندې لوټ کوي که نه. ما وې تا نن هم د روپو ګېډی په لاس کې نیولی دی او په بې حیایۍ باندې روپۍ شیندې لګیای که نه. ما وی چې سره د دې ګېډې دې داسې د لاس نه ونیسم، دې اسپتال نه دې بوزم که نه. راشه وګوره د ګردو مریضان دي په ډایلیسس باندې، د مرګ او زندګۍ په کشمکش کې دي. د کینسر بیماران دي، تکلیف کې مبتلا دي. را بیدار شه، اوښ کې وچول زده کا، د بل په دک درد کې شریکېدل زده کا. د بل اوښ کې وچول زده کا، الله به خوشحاله شي. الله به ستا تیر شوی موجوده ټول گناهونه معاف کی. الله به د خواصو په لیست کې شمار کی. الله به د خواصو په لیست کې شمار کی. کله نه چې موږ نه د یو بل د دردونو احساس ختم شوی دی، کله نه چې موږ نه د یو بل د دردونو احساس ختم شوی، نو بغض انتها ته رسېدلی. کله چې بغض او حسد انتها ته رسېدلی، زموږ د جماعت نه، زموږ د کلي علاقې نه، زمونږ د کور نه، زمونږ د رشته دارۍ نه، زمونږ د دوستۍ نه خوند او حسن ختم شوی دی. مړه دا زمونږ څه حال دی؟ یو کور کې مړی شوی دی، بل په ډول کور ایښي دي. هغه ورته وایي مه کوه، ما ته تکلیف دی. دی ورته وایي زه څه وکړم؟ نو ستا دپاره خو زه خپله خوشحالي نشم بربادولی که نه. که دا معاشرهی موږ ناکام یو. زابل ورځ یو بیان نه واپس را روانوما، طبیعت می خراب شو، مرګرو اسپتال لوي وړم، ډاکټرانو راله علاج وکړو. ما ته ډاکټر صاحب مولانا صاحب تا ته څه پته ده؟ تاسو خو ټول عمر په جوماتونو کې تیر کا، تاسو ته څه پته ده؟ زړه مضبوط کو، واوره. منګ له یو کیس راوړو، یو ماشوم یې راوړله بېهوشه وه، او چې کله منګه هغه ماشومې ته علاج شروع کړه،
منګ ورله ټیسټونه وکړو په هوش کې راغلا تا ته پته د مولانا صاحب هغه ماشومې سره زیاتې شوی و د هغې په عزت باندې حملې شوې وې دا د انډیا او د امریکې خبره نه ده دا زما د دې بې حسه معاشرې کارګزاري ده چې زه تاسو ته بیانوم زړه مې جاړي لګیا دی زړه مې غمجن دی زړه مې غمجن دی که نه ما وی ډاکټر صاحب دا دومره ظلم چا کړی دی ما ته مولانا صاحب زړه مضبوط که واوره پلار لګیا دی د 7 کالو د ماشومې سره زیاتې کوي څه چل را باندې شوی دی پته نه لګي مرګ ډېر سخت دی که نه چا لیدلی نه دی نو پته نه لګي خو چې کله ملک الموت مخامخ شي که نه بیا به پته لګي کله چې مړ شي او په قبر د ښځې ولګي دا د دنیا مزې به تاته بې مزې ولګي خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي مه راخله په خپل مسلمان رور پسې د وړې خبرې د خاطره تمانچه مه راخله مه کوه مه کوه د دې جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي مه کوه د دې غیبت جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي مه کوه دومره بد نظري جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي د بل مسلمان زړه مه ازاروه د دې جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي اے محمد رسول الله سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء موږ دپاره ډېرې جړاګانې کړي دي که نه ته څه خبرې عبدالله ابن عمر وی محمد رسول الله سره په لار باندې روان د قجرو په یو باغ باندې تیریدلو په ځمکه باندې د سیلۍ د دې ونو نه قجورې راغورځولې وې وی رحمتا للعالمین پیغمبر هغه د ځمکې پرېوتې قجورې راواخیستلې وی چې څنګه داسې خوړلې وی ماته ست کړې چې تم وخوره ما وی چې یا رسول الله زه خو موړ یم زه خو وږی نه یم زه نه خورم وی سترګو مبارکو کې اوښکې راغللې او ما ته وی عبدالله 4 ورځې وشوې څه مې خوړلې نه دي بوره به وی بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وی محمد رسول الله سردار دو جهان پخپل بستر کې د شپې اوړېدو راوړېدو لکه د چا چې په دې خېټه کې شدید دردي او ډېر تکلیف ورته او داسې اوړي راوړي وی ما کتل چې سردار دو جهان د کټ په دې بازو پسې دا خېټه داسې کلکه کړې وه وی ما پې اواز وکړو یا رسول الله تاسو ته تکلیف دی وی چې زما اواز یې واورېدو نیغ کېناستلو سترګو کې اوښکې وې ما ته وی عایشې د لوږې د لاسه خوب نه راسي لږ ټیم میلاو شي د خپل پیغمبر زندگی مطالعه کړئ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی نے جس کے پیر چومے وہ فقیر آیا کله چې دی فانی دنیا نه رخصت کېدو مور به یې فرمایي وایي موږ کره ډیوه کې تیل نه و چې ډیوه م پې بله کړی وی وایي ګاونډیانو نه م تیل قرض راواخیستل نو ډیوه م پې بله کړله هغه کله آرام غوښتلی دی هغه کله د سکون زندگی غوښتلی ده هغه کله د پراختیا رزق غوښتلی دی ای موږ دپاره یې جړلي دي چې الله دوی به نه رسوا کوې الله د دوی شکل به نه بدلې الله دوی نه به خنزیر نه جوړی الله دوی نه به شادو نه جوړی الله زه په دوی ډېر زیات خفه کېږم حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی وی د معمول خلاف لگیا ہو په ناسته باندې مونځ کوو وی ډېر په تکلیف به سجدې له لاړو ډېر په تکلیف به راوچت شه
وی زه ورنږدې شوم ډېر په ادب مې پوښتنه وکړه یا رسول الله تاسو ته تکلیف دی وی سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې ما ته وی ابو هریره 3 ورځې وشوې څه مې خوړلي نه دي د ډېرې لوږې د لاسه مې د خېټه کې درد کېږي د ولاړې طاقت نه لرم ځکه به ناسته باندې لمونځ کومه ما چې واورېدل هغه انسان چې وغواړي اسمان نه د دسترخوان راشي دومره په لوږو کې گزاره کوي دومره په لوږو کې گزاره کوي وی زه په جړه شوم وی لاسونه یې رانه چاپېر کړل وی سینې مبارکې پسې را جوخ کړم ما ته تسلي راکوله ابو هریره مه خفه کېږه څوک چې د الله د دین د خاطره لوږه برداشت کړي الله ورسره په حساب کتاب کې نرمي کوي سختی ورسره نه کوي ښه رزق ملاویږي الحمدلله ښه په ښکلو ښکلو کورونو کې اوسېږو ښه په لاسو خپو روغ بیا هم بل ته تکلیف دی بیا هم ګاونډي مانه تنګ دی بیا هم سترګې بغاوت کوي بیا هم لاسونه بل ته تکلیف رسوي بیا هم خپې داسې داسې مجلسونو ته روانې دي چې الله خفه کېږي ډېره اوږده ورځ ده فی یوم کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کاله ورځ ده لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا یو برا جمع کی گئی یقول الانسان یومئذ این المفر اے د تیخت زیبا نہیں خوا د تیخت زیبا نہیں د پٹیدو زیبا نہیں قرآن عربی کې د منګه غسی پوی نشو خوا منګه غسی پوی نشو چې قرآن کم دردونه بیانوي قرآن کم حقیقت بیانوي قرآن کم حقیقت او هیبت بیانوي ان اخذه علیم شدید شدت دې پکې ان ربک لبالمرصاد تاسو ټول ماته ګورئ او زه تاسو مخې ته ناسم وګوره زه څومره په ادب او احترام باندې ناسمه ولې تاسو ټول ماته ګورئ زه ځکه داسې په ادب ناسم نو ماله حیا راځي چې کله انسان تا ته ګوري او ته ګناه نشي کولی نو لږ سوچ وکړه چې بیا الله تا ته ګوري او مانا صرف ګوري نه ده لبالمرصاد صرف ګوري مانا نه ده ګوري خدا سي ګوري کنه لکه ښکاري چې خپل ښکار ته شیشه اخیستی دی او یو سترګې پټه کړې ده او په دې یو سترګه ورته په توجه باندې ګوري الله وایي بنده زه تا ته داسې ګورمه زړونه هم سخت شوي دي نو خبره را باندې اثر نه کوي مولوي صاحب راغلی و ښکلی تقریر یې وکړه په دې غوږ یې وباسه په دې واوره او په دغې وباسه بس خبره ختم نه ختمیږي خبره سختې مرحلې مخې ته را روانې دي نن د شپې کور ته لاړې لږې سترګې پټې کا محسوس که چې ملک الموت راغی او زمان روح واغسته محسوس که چې زما اعلانونه وشو خلق را خبر شو زما د جنازې بندوبست شروع دی اے د جنازې نه بعد د جنازې نه بعد زما کټ خلکو واغسته په منډه منډې روان کړی دی اے مقبرې ته ویوړه هلته یو کنده کنستې ده هغې کندې ته قبر وی اے د خاورو بالښ دی او په هغه کنده کې سملولم اے بیا را باندې لوی لوی تیږې کېښودلې او بیا را باندې د خاورو څلی ودره وکړه که نه چې ته یوازې پاتې شي نو څه به کې ته خو بازار تم یوازې نه ځې ځان له ملګری ګورې نو په داسې تنګ ځای کې چې د یوازې راګیر کړي او څوک هم در سره نه وي نو څه به کې پته نه لګي څه چل را باندې شوی دی
زه خو چې دې بازارونو ته ګورم زړه مې جاړي، زه چې د مسلمان دې غفلت ته ګورم زړه مې جاړي. پته د دې هلکانو نوجوانانو دا ویډیوګانې د هلکان رالیږي، وایي په دې بیان وکړه په دې بیان وکړه. ای نوجوانه څه چل در باندې شوی دی؟ ته به په پردو ودونو کې ګډېږې او خلک به درنه ویډیوګانې کوي، او زه په دې انتظار یم چې ته به محمد بن قاسم یې د راتلونکي دور، ته به سلطان صلاح الدین ایوبي، زه په دې انتظار یم چې ته به تهجد ګزارې او ته به په سجدو کې جاړې خپل الله ته. زه خو په دې انتظار یم، زه په دې انتظار یم کنه. یو زنانه راجا طاهر د یو مسلمان زنانه صادر ته لاس واچو، هغې یو خط ولیکه، وایي نشته داسې مرد مجاهد چې زما د عزت پوښتنه وکړي. حجاج خپل وراره تیار کړو، د 19 کالو نوجوان محمد بن قاسم، او په دې سند باندې راغی. محمد بن قاسم به چغې کړلې، وایي بهن میں آ رہا ہوں. مرګرو به ورته وې موږ خو لا رسېدلي م نه یو، ته چغې وهې. محمد بن قاسم به په ژړا شو، وایي زما د خور د عزت صادر ته خطره ده. نن چې ته د پردی خور او لور د سر نه صادر راکاږې زه خفه کېږم. چې ته د پردی خور او لور عزت په بیه اخلې زه خفه کېږم. او خورې که نن ستا تصویر د صابون په پیکټ خرڅېږي زه خفه کېږم. نن که ستا تصویر په ساین بورډ باندې لګېدلی دی خلک یې تماشې کوي زه خفه کېږم. نن که ته په ټیک ټاکو باندې په فیسبوک باندې فحاشي خورې او زما د دین او اسلام جرړې ریبې نو زه خفه کېږم. موږ د بیبي فاطمې د حیا تاریخ کتلی دی. د پرتوک په کپړه یې دویمه کپړه تو کړې وه. چا ورته وویل دا ولې؟ وی چې زما د پرتوک په کپړه باندې د غیر نارینه نظر ونه لګي. ته د هغې نه زیاته ښایسته یې، ستا مقام د هغې نه زیات اوچت دی. هغې وصیت کړی وی زما جنازه به د شپې اوچته وي. د مرګ نه مخکې هغې غسل وکړو، ویې لامبل پاکې جامې واچولې، خپلې خادمې ته یې وویل وایي چې علي راشي که نه ورته ووایه ښه ورته ووایه چې ما غسل هم کړی چې ګوره ماله څوک ګوتې را نه وړي، زما دا اوږم څوک ښکاره نه کړي، او زما جنازه چې اوچتېږي په دې به داسې جنګله ولګوئ چې زما د مړ وجود هم چاته پته ونه لګي. ته ولې نه پوهېږې؟ ته به د سړي غوندې مونځ نه کوې، غوږونو له به ګوتې نه وړې، داسې به کوې، د سړي غونتی رکوع به نه کوې، ته به صفا مروه کې منډې نه وهې، هغسې سجده به د سړي غونتې نه کوې، د هغه غونتې قاعده به نه کوې. ای کفن کې ستا کپړې سیوا دي، ستا د حیا فکر دی. ته چې قبر ته کوزېږې خلک څادرې تاو کړي چې ستا په مړ وجود باندې هم د چا نظر ونه لګي. ای رب کائنات په قبر کې دننه په کفن کې هم ستا سر تور نه مني. زه خو په چغو چغو ستړی شوم. یو ورځ به ستا دا مخ ګونجې منجې شي، ته چې د پردي دوکاندار مخې ته کولاو مخ ناسته یې زه خفه کېږم، به ته تکلیف میلاویږي. ځکه ما د خولا سودا خدیجة الکبرا زندگی کتلې ده، ما د رابعه بصري زندگی کتلې ده. بکوه که نن ستا په وجه باندې دین ته نقصان دی، اسلام ته نقصان دی، نو واپس شي. یو ټیک ټاکره جینۍ مړه شوه، اوس دا نور صاحبان راځي او ویډیوګانې کوي، وایي د دې دا ناچګانې مه ګورئ ځکه چې هغې ته په قبر کې تکلیف رسي. نو چې ته دومره پوهېږې چې په قبر کې به تکلیف وي نو مه کوئ که نه، نور به څومره خپل الله خفه کوئ.
نور بسمر محمد رسول الله خپکوي، نور بسمر د دې دین او اسلام مخالفت کوي، د مرګ او د ژوند نسبت نه لګي. زبا په دې منبر ناسم ک ټیم می برابر شو دلته بلان دی راو خورځېږم تاسو برال الله سو خپې مګي الله سچل په وشو. وظن انه الفراق اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. کله چې د رب د طرف نه فیصله رااله بس خبره ختم. داسې په دې خپل معاشره کې نظر واچوي، وګورئ چاته به تکلیف وي، روجه د چا به د روجه ماتي وس نه کېږي، د چا به د پېشمني وس نه کېږي. داسې خلک به وي چې هغوی به خپلو بچو له د دې اختر دپاره جامې نه اغوستي، پیزار به یې نه اغوستي. ای زه وایم الله دې یو پلارم خپل بچي ته دومره ملامته مه راولي چې دا بچی ورته وایي بابا جانه ماله جامې والا ماله پیزار والا، او دې جیب ته وګوري او جیب ورله اجازت نه ورکوي. دا ډېر سخت وخت دی، د یو بل اوښ کې وچول زده کوي. انشاءالله رب العالمین به د رحم فیصلې رالیکي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار روان دی، ځنګل کې ابۍ ماشومان را جمع کړي دي، وږي دي نهر دي، هسې دیګی په اور باندې ایښی دی. ابۍ جاړي او شکایت کوي چې حضرت عمر زمنګ د حال نزان نه خبرې، د عمر بګریوانی زما به لاسی. حضرت عمر ورغی ورته په ژړا شوی، ابۍ حضرت عمر ته ستا د دردونو تکلیفونو څه پته ده؟ ابۍ ورته وایي چې هغه ځان نه خبرې او هغه ته پته نشته، بیا مشري څه شي لکوي چې موږ باندې دومره سختې تېرېږي. که نن ته په بنګلو کې ناسې او قسمه قسمه طعامونه درته پراته دي، نو دومره یاد ساته محمد رسول الله سرور کائنات وایي چې ته کامل مسلمان نشي کېدی من جنبه کبدن جائعا، چې ستا په ګاونډ کې ګاونډي نهر وده شه. اپنے لیے جیتے ہو اوروں کے لیے جینا سیکھ، پھولوں پہ چلنے والے ذرا کانٹوں پہ چلنا سیکھ. ځان دپاره خو هر سړی پوهېږي که نه. حضرت عمر را منډې کړلې او بوجۍ ډکه کړله د بیت المال نه، او د خوراک څښاک سامان یې پکې واچو. حضرت اسلم صحابي دی، وایي ما ته وایي دا بوجۍ را په شا کا، وایي ما ورته وایي امیر المؤمنین دا بوجۍ به زه ویسم. وایي ما ته داسې په غصه باندې وکتل چې په ورځ د حشر به زما بوج ویسې، زما بوج به ویسې. وایي ما ورته وایي چې نشم وړی، وایي بوجۍ راته په شا کړې ده، روان دی. فاروق اعظم امیر المؤمنین هغوی له اور بل که، هلته دیګی تیار که، هغوی له خوراک تیار کو، ماشومانو ته یې راواچولو. هغه ماشومان وږي وو که نه، هغوی هغه تالي ته راټول شو، په زوره زوره لګیا دي او هغه خوراک کوي. حضرت عمر امیر المؤمنین فاروق اعظم یو څو قدمه شاته شو، د هغه ماشومانو تماشې کولې و جړل یې. حضرت اسلم رضی الله تعالی عنہ ما تپوس کو، امیر المؤمنین اوس خو ماشومان ماړه شو، تا د دوی حاجت روايي وکړه کنه، ولې جاړې ولې دومره غمجنې؟ فاروق اعظم امیر المؤمنین وای ما ځکه وجړل چې ما الله ته سوال کړی چې الله تر هغې پورې ملک الموت ما لېږه چې ما د دې ماشومانو په دې چهره باندې خندا نه راوستي. دغی نباد بد رحم فیصلے راسی، دستار کے ہر تار میں تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. لٹیروں نے جنگل میں شمع جلائی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل وہی ہے. اے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. مسلمانہ تابد ابو بکر صدیق دا صداقت ترجمانی کا ولا
مسلمانا تا بد حضرت عمر د عدالت ترجمانی کولا، تا بد حضرت عثمان د سخاوت ترجمانی کولا، تا بد حضرت علی د شجاعت ترجمانی کولا، تا بد بلال حبشی د عشق ترجمانی کولا، اے خور او اے مور تا بد بی بی فاطمه د حیا د صادر ترجمانی کولا. اخیری خبر در تکام، ما سره ټیم ختم شو. نوجوانان په نظر راځي ماشاءالله، بنګ تډیر شکایتونه ملاویږي، مور خپا پلار خپا. اے نوجوانانو دا مور مخپه کوي، دا سپینګیره بابا مخپه کوي. د دې بابا جی پر رضا کې خپل رضا ولټو. تاسو سره ډیر مخلص ته، تاسو سره ډیرې سختې تیرې کړې دي. د دې بوډۍ ابۍ دا ټیټه ملا وګوره، د سترګو نظر یې لاړو ختم شو. غریبه بیماره ده، شوګر دی، د ګردو بیماری ده، ډایلیسس دی، دا ګولۍ وخوره دا ګولۍ وخوره. د دوی به څومره ژوند پاتې؟ ټول عمر دی دوستانو له ورکړی، ټول عمر دی موبایل له ورکړی دی، بد نظرۍ له دې ورکړی دی. که نه راشه د دې بوډۍ ابۍ د قدمونو لاندې خپل جنت ولټوه. زه چې کله د خپلې معاشرې ترجماني کوم زړه مې جاړي. ماشومانو یو بل سره به جنګونه کول، مور زما مور زما. اوس 5-6 زامني زابل ورځ یو جرګه کې ناسوما، جیداد تقسیم شو، روزگار تقسیم شو. چې کله د مور نمبر راغی و 8 زامن دي، یو بل ته وایي بیبي بتا سره مور بتا سره. بیبي غریبه هغه ډډې ته ناسته وه، غمجنه وه او په ژړا وه چې اوس به مې چاته حواله کوي. د الله د نبی محمد رسول الله نه تپوس شو، وی قیامت به کله وي؟ الله ته پته ده. وی څه نشانی خو وښایه که نه. وی کله چې مور د اولاد د لاسه ذلیله شي انتظار کوئ، قیامت به راځي، د کاڼو باران به کېږي. اے مور ستا عظمت ته سلام دی. کله چې ډوډۍ 4 وې او بچي 5 دي که نه، مور وی زما زړه ته نه کېږي، وی زه مړه یم. د چت لهړی به ما تو منګ سے گزاره کړې ده، سختی تیر کړي منګ سے گزاره کړې ده، تکلیفونه تیر کړي منګ سے گزاره کړې ده. نوجوانانو تاسو ته وایم، زه به مدرسې ته تلم، ډېره د غربت زندگی، ډېر د تکلیفونو ژوند که نه. موږ کره به زموږ خپلوان او رشته داران نه راتلل. زما مور به ویل تاسو موږ کره ولې نه راځئ؟ زما مور ته به ویل وایي ستاسو د چت لهړي مات دي، وایي هسې نه ستاسو دا کوټې را باندې راوغورځېږي. چې باران به و دغې مور به یو ځای کې لوښی کېښودو، دې ځای کې به اوبه راڅڅېدې، هغه ځای کې به راڅڅېدلې. ته څنګه دا مور خفه کولی شي؟ ما ډېر خلک مقبرو کې قبرونو ته ولاړ لیدلي دي، جاړي. مور مې را سره ډېر تکلیفونه تېر کړه، اوس رانه داسې په دردونو تکلیفونو کې لاړه، اوس را سره ګاډ یم دی او بنګله ده، خو مور مې نشته که نه. زه به په چوټۍ رالم، ګاونډ کې به روپۍ قرضولې، وایي زما بچی مدرسې له ځي. بهته بله ورځ به کوړي کې بیان و، ما ته یو ملګري وویل، یو مولانا صاحب وایي ته دې ځي ته څنګه ورسېدې؟ ما ورته مولانا صاحب دا الله په ذات مې دې قسمي، دا زما خپل کمال نه دی. مور به د خلکو بړستنې او تورشکې ګنډلې، 10 روپۍ به یې جمع کولې، یو خزانه و هغې ته به یې اچولې، ماته تانیزونه به پکې و چې پوره به نه شوې بیا به یې قرضولې، وایي زما بچی مدرسې ته ځي، واړه به یې ګرځول په دې کورونو کې. او کله چې به یې ما ته جب کې کېښودلې، سترګو کې به یې اوښکې راغلې، ما ته یې بچیه ډېرې د سختې روپۍ دي چې ضایع یې نه کړې. پلار به دیاړۍ له تله، مزدورۍ له به تو،
دومره بوټان سولیدلی و چې سوري شوي و. ما بابا دا خو سوري دي. یو ورځ باران ورېدو دیاړۍ لتلو د خپو ته شاپرې واچولې. ما دا بوټان خو سوري دي. ما ته زما پلار دروغ ویلي و. نوجوانانو تاسو ته وایم غټ موبایل دی په لاس کې اخیستی دی، نشئ د ځواني همیشه نه ده. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا، جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ستا په ځوانۍ به یو ځل د بوډاتوب په دې بهار به خزان راځي یاد ساته. بیا به د امسا په لاس کې نیولي و ملا ټیټه، اچانک به ټسټونه وکړي ګردې دې پیل دي، اچانک به ټسټ وکړي ستا خو شوګر دی ختم. مړه دا بې وفا دنیا، دا بې وفا زندگی د لږې غوندې مزې د خاطره تا رب کائنات خفه کړی دی. ما ته زما پلار دروغ ویلي و. ما وی دا بوټان سوري دي. ما ته بچې دا ماله ګوته خوږی نو ما سوري کړي دي. ډېر وخت پس ما ته زما مور ویل ستا د پلار د بوټانو وس نه کېدو چې ځان له بوټان اخیستي وای. نوجوانانو دا اخري خبره درته پرېږدم، نن که دغه پلار تا په دې منبر ناس لیدل غواړي که نه، نو ته ولې نه کښېنې په دې منبر باندې؟ ته ولې ځان د دې منبر د ناستې قابل نه جوړی؟ نن که دغه مور په دې فکر کې ده چې زما دا بچی یو ښکلی ډاکټري، یو ښکلی انجینیري، زما دا بچی یو ښکلی لیکچرر پروفیسري، چېرته استاذي، زما دا بچی ښکلی مولانا صاحب، ښکلی مفتی صاحبي، ښکلی قاري صاحبي په دې مسله ولاړي، په دې منبر باندې ناست یو قال الله او قال رسول بیانوي. زما دا بچی د معاشري خدمت وکړي، زما دا بچی د ختم نبوت دفاع وکړي، نو ته ولې د دغې والدینو ارمانونه نه پوره کوې؟ پوره کوو به که نه انشاءالله؟ لاس اوچت کوي، وعده وکوي، پوره کوو به که نه انشاءالله؟ د دې علماو سره به مینه کوو که نه انشاءالله؟ دا کاریګر دی راولی خپل بچی ورسره کېنوئ. غلام غوث هزاروي رحمه الله له یو سړی راته د هغه 20,000 روپۍ تنخواه وه. ما د دې مولانا صاحب نه تپوس وکړو، هلته موږ د روجماتي دعوت کړی و دوی، الله یې د دوی په عمر علم کې برکت واچوي. نو ما وی تاسو خو ډېر ښکلې مدرسه جوړه کړې ده ماشاءالله. نو د یو ساعت خاموش و بیا راته ویلې مولانا صاحب دا ځای د کرایي دی، وګوره زمونږ بنګلي وګوره او مدرسه وګوره. شریک شئ دوی سره، ستاسو بچي به پکې سبقونه وایي. زه خو میلمه سړی یم، په دغه لار رالم او اوس به واپس وځم، خبره ختم. څه چغې، څه دردونه، څه احساساتو په دې زړه کې مې راوړي و. تقریر مې درته نه دی کړی، اوس به درنه اجازت وغواړم او ځم به که نه. د دوی خو تاسو سره عمر دی، ستاسو د دوی سره عمر دی. ستاسو بچي به په دې کې سبقونه وایي، ستاسو په نسلونو کې، ستاسو په اولاد کې به الله علما پیدا کړي. نو غلام غوث هزاروي رحمه الله هغه وایي مدرسې ته به یو سړی راتو، د هغه 20,000 روپۍ تنخواه وه، 10,000 روپۍ به یې هره میاشت مدرسه کې جمع کولې. ما ورته وی خیر دی لږې ورکوه. ما ته به مولانا صاحب زما 2 کورونه دي، یو مې آخرت کې دی، یو مې دنیا کې دی. مولانا صاحب 10,000 روپۍ د دنیا په کور باندې خرچه کوم، 10,000 روپۍ د آخرت کور للیږمه. د خپل آخرت فکر دی را سره، تا باندې احسان نکوما. د آخرت فکر وکړو که نه انشاءالله؟ ورکوئ ښه د خپلو بچو له کم از کم یو ګنټه ورکوئ او د مولانا صاحب سره کښېنوئ. انشاءالله دا بچی به ستاسو تابعداري، تقوا سره ژوندون، علم عرفان مزه کوي، رفتار په قوانینو د قرآن مزه کوي. زما د دې ټولو چغو د دردونو د خلاصه صرف او صرف دا یو خبره ده. سوال درته کوم، هسې مړ کېږې که نه؟ ښکلی مړ شه، داسې مه مړ کېږه چې دا خلک پټ پټ خاندي چې شکر دی چې مړ شو.
چې مرې خو هم را چې څوک تاب در پسې وکا ممار شه او ملړم شه چې په مرګ دې څوک زړه ښه کا ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل داسې مړ شه چې ته خاندې او خلک جاړي بعد انسان مړ شي که نه دا دیوالونه ورپسې جاړي خلک ورپسې جاړي لوی واړه ورپسې جاړي حضرت عمر وفات شو چې کله وفات شو که نه لوی وړو مشرانو کشرانو ټولو جړل کنه غیر دینه خلک راجمع جړل یې د ماشومانو د خپلو موریانو نه تپوس کوي مورې ولې جاړئ قیامت دی چې تاسو جاړئ تاسو چې وی قیامت به راځي او داسې سخته ورځ به یې که نه نه موریانې خپلو بچو ته وی بچو قیامت نه دی خو او نن د قیامت منظر په نظر راځي د مسلمانانو خیر خوا فاروق اعظم امیر المومنین رخصت شوه دی کنا داسې مه مړ کېږه چې دا خلک پټ پټ خاندي چې جومات کې ته خلک تنګو د بغض نه ډک حسد نه ډک د پسې مې مونځ نه کېږي هلته به مونځ کومه د سره مې نه لګي هغه سره مې نه لګي دا م تره دی بېکاره دی دا ماما دی د سره م په ډېران جګړه ده او د سره م په دې باندې بغض دی حسد دی بس دی ختم کوي ښه مرګ دپاره تیاری ضروري دی قبر دپاره تیاری ضروري دی د رب کائنات ملاقات دی تیاری ضروری دی زمونږ توبه ده که نه انشاءالله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير تاسو تنګ شوي غونه ستاسو نجي خو ما وانه اورېدو ما په خیال تنګ شوي مولوي صاحب وایي دعا م ته وکړه نو زما خو دعا ځان له قیسه یو ماشوم اوبو ته پرېوتی و یو سړي ورپسې ور ودانګل بس راویسته خلکو په ملا باندې ټپاو چې شاباس ماشاءالله تکړه سړی ماشوم یې بچ کو که نه وایي تکړه سره به ګورو خو دا دیکه چاره کړې وه زه دوی مشر کړی یم دومره مشر یم نه بغض او حسد دومره انتها ته رسېدلی دی پته بله ورځ یو ملګري وی مولانا صاحب وایي زما ورور په پی ټي آی کې دی او زه په جمعیت کې یم نو وایي زما او د ده په یو صف کې مونځ کېږي او که نه وایي زه چې ودرېږم نو داسې لږه خوا مې وایي مخ کړی دومره حد ته خبره رسېدلې خو دا بغض دی که نه چې په یو دروازه بند که کولاو که باندې مړي کومه خو بغض دی که نه په یو ډیران جګړه خو بغض دی که نه او چې کله بغض ختم شي نو رحماء بینهم دا د صحابو صفت قرآن بیانوي که نه یو بل سره څنګه ژوند تېرولو څومره مینه څومره خلوص څومره محبت دی ختم کوي دې نه سم نه جوړېږي یو سړي ته وویل شو وایي ستا دوه دعاګانې دوه څیزونه دې ګاونډي له وغواړه یو ځان له وغواړه هغه وایي چې ده سره به دوه یو ما سره به یو وي دا یو بیماري ده موږ ته لګېدلې ده ده سره به دوه او ما سره به یو وي هلکه خو ځان له یو ګاډی ده له دوه ځان له یو بنګله ده له دوه نو داسې دعا یې وکړه ما ته وګورئ هغه بغض یې دومره انتها ته رسېدلی او دې بعضې سړي په دې بغض کې سمه پي ایچ ډي کړي داسې دعا یې وکړه الله ما په دې یو سترګه ړوند که او دا ګاونډي مې په دې دواړو ړوند که کوی ته چې مګه پرېوځي او موږ د دې مولوي صاحب نه تپوس کوو مولوي صاحب کوی ته مګه پرېوتې ده څه وکړو دا مولوي صاحب وایي که نه چې کوی پاک کوي اوس زه کوی ته شوم او مګه ترې نه راوباسم نو کوی به پاک شي
نه پاکیږي کنه. دا د سجدو حسن چې ختم شوه، دا مونځ ته چې مې ډډې نه لګي، دا د قرآن تلاوت ته چې مې ډډې نه لګي کنه، د دې وجه صرف او صرف بغض دی. بغض پوهېږې په خبره؟ او نشته داسې یو ډاکټر چې ما ته ووایي چې ته د بغض په بیمارۍ کې اخته یې، ته د حسد په بیمارۍ کې اخته یې. ای په رمضان کې د څلورو کسانو شفاعت نه کېږي چې شراب څکي، توبه نه وباسي، د مور او پلار نافرمان دی، چې رشتې قطع کوي، او اخیری کم یو دی چې کینه بغض ساتي. بغض ساتي د بل پاکې جامې، د بل گاډې، د بل یو 2 روپۍ نشي برداشت کولی کنه. محمد رسول الله فرمای الحسد یاکل الحسنات، دا حسد ستاسو نیکی خوري ښه. او څنګه خوري خبرې؟ کما تاکل النار الحطب، لکه څنګه چې اور لرګی سوځي او ویره شي ختم شي، داسې زمونږ نیکی ختموي. بغض نه به ځان ساتو کنه انشاءالله. مړه نن خو د زړه نه توبه وباسئ چې نه به کومه. ګاونډي خفه دی، ملاوېږم به ورسره، پلار خفه دی، رضا کوم به، مور خفه ده، د اختر نه مخکې به زه زړه کاته ټوله پاکومه، او نوې ښکلې ښایسته مزېداره زندګي به تېروم به کنه انشاءالله. الله د دې حاضر جمع په جولو کې خیر واچي. الله د دې مولانا سے محترم په عمر کې علم کې خیر برکت واچي. الله د دې مدرسې چې څه ضرورت دي د غیب د خزانو نه ورله پوره کا. الله د دې حاضر جمع په جولو کې خیر واچو. ډیر په مینه محبت سره زمون خبره واوریدله. الله د دوی په اولاد کې علما با عمل پیدا ک. الله د دوی تیر شوی ټول ګناهونه معاف کا. الله د دوی نه رضا شي او داسې رضا شي چې بیا ناراضه مشي. الله دا جمعات هم دغه رنګ په قال الله او قال رسول باندې آباد لرا. الله د دوی زنانه با حیا او با پرده کا. الله زمنګ د عزتونو محافظ شه. الله زمنګ د عزتونو حفاظت وکا. الله د دې فتنو په دور کې من د دې بے حیاینا، د دې فحاشینا په خپل حفظ و امان کې وساته. الله که د عالم کفر سازش داده چې د ټیک ټاکو په ذریعہ، د ډرامو فلمونو په ذریعہ باندې زمنګ نسلونه بربادول غواړي، زمنګ د دغه خور او لور د سرنا د حیا برقه او صادر کوزول غواړي. الله دوی ته هدایت نصیب کا. الله دوی نه زمنګ د عزت حفاظت وکا. الله زمنګ د ننګ او غیرت حفاظت وکا. الله زمنګ د وخت جان مال تن من دن حفاظت وکا. الله پیدا کا د دې غفلت په دور کې بل محمد بن قاسم د معاشره ته ضرورت دے. اللہ پیدا کا بل نور الدین زنگی د ختم نبوت دفاع ته ضرورت دے. اللہ منگ ټول د خپل دین د خدمتونو د پاره قبول کا. زمنګ د راتلل د دې کلی علاقې د پاره د لوی خیر سبب او ذریعہ وګرځوا. الله منگ نارضا شي او داسې رضا شي چې بیا ناراضه مشي، او داسې رضا شي چې بیا ناراضه مشي. د چا کورونو کې مریضان دي، اسپیټالونو کې دي، یا الله شفا کامله عاجله نصیب کې. الله څومره مسلمانان دی فانی دنیا نه رخصت شوي دي، الله مغفرت نصیب کې. په وخت ځن کدنم په جبه دا کلمه جاری کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله برحمتك یا ارحم الراحمین.